قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم سجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. د الله رسول فرمایي د رحم نوم د رحمان څخه اخیستل سوی ده. نو الله وایي که څوک پالنه د رحم وکړي زه به رحم پر وکړم، او که څوک قطع کړي زه به رحمت ورڅخه قطع کړم. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ في اسره فلا يسول رحمه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک غواړي چې زما رزق فراخ سي او عمر می زیات سي نو دی د پالنه د وصلې رحمي کوي. که څوک دا غواړي چې زما د رزق زیات سي او عمر د می زیات سي نو دی د وصلې رحمي کوي. دی د په قریبانو وصلې رحمي کوي، دی د په یتیمانو باندې وصلې رحمي کوي، دی د په مور و پلار باندې وصلې رحمي کوي، دی د په همسایګانو وصلې رحمي کوي، بلکې دی د ټول د الله جل جلاله په مخلوقاتو دی وصلې رحمي کوي. صله رحمي مراد دا ده چې د خپلو قریبانو رشتې دارانو سره ښه سلوک وکړي، بهتر تعلقات قایم کړي او خپل په مابینځ کې اتفاق و اتحاد وکړي او د خپل د قریبانو سره په درد، په غم، په خوشحالي کې شرکت وکړي او مدد یې وکړي. صله رحمي خپلوالي پالل دي، صله رحمي قرابت پالل دي، صله رحمي په غریبانو، په یتیمانو، په کونډو باندې صله رحمي کول دي. کم سړی چې خپلوالي پرېږدي دا به جنت ته داخل نسي. د الله رسول فرمایي څوک چې ایمان لري په الله باندې، څوک چې ایمان لري په آخرت باندې، خپلوالي دې نه پرېږدي. وما من اهل بیت یتواصلون فیحتاجون. کم خاندان چې په خپل کور کې خپل په منځ کې صله رحمي او محبت او الفت معامله سره کوي، دا خاندان به هیڅکله محتاج نسي، دا کور به هیڅکله محتاج نسي. کم د کور خلک چې خپل په مابینځ کې صله رحمي سره کوي او کم کسان چې خپل په منځ کې په محبت په الفت سره معامله سره کوي نو دا به هیڅکله محتاج نسي. د نیک اعمال میوه صله رحمي پالل دي. د نیک اعمال میوه څه شی د ثمرات، د نیک اعمال ثمرات صله رحمي پالل دي. صله رحمي دشمن غمګین کوي. چې څه کوي د چا سره یې کوه، د الله د رضا دپاره یې کوه، بل چا د خوشحالي تمه مه لره، بل چا د شکریت تمه مه لره او د بل چا د بدلې او د عوض تمه مه لره، بلکې بدلا او عوض د الله جل جلاله څخه غواړه.